بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 264 دی. الدرس الحادي والسبعون یعنی یو او یایم درس دی، 71 نمبر درس دی. نن به اول د 71 نمبر درس مونږه د الفاظ معنی زده کوو. همدا د الفاظ معنی به بیا مخکې مونږه په د 71 نمبر درس سبقونو کې استعمالو. نو معانی الکلمات معنا ده د الفاظ معنی. یشتغلو، اشتغل یشتغلو، اشتغال معنا ده کار کې مصروفه کېدل. نو یشتغلو دا د فعل مضارع اوله صيغه ده، معنا ده هغه کار کې مشغول دی یا هغه کار کوي. ٹھیک شو، وہ کام کرتا ہے یا وہ کام میں مشغول ہے. ٹھیک شو. سلم، سلمها الله، سلم الله معنا ده الله دې حفاظت کی، الله دې حفاظت کی. او دا ها چې ده کنه نو بیا دا مؤنث طرف ته دا ضمیر راجع دی. نو سلمها الله، الله جل جلاله دې د هغې حفاظت کی، هغې الله دې حفاظت کی. اعطي، اعطي چې دی کنه دا د فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. اعطي معنا ده ز در کوم، کا معنا ده تعالی، ز تعالی در کوم. اعطي کا زبا تعالی در کوم، زبا تعالی در کوم. لعله معنا ده شاید یا امید دی چې، امید دی چې یسر، یسرک په دې خبره به ته خوشحاله یې. یسرک دې خبرې به ته خوشحاله کړی، دې خبرې به ته خوشحاله کړی. لعله معنا ده امید دی چې یسرک دې خبرې به ته خوشحاله کړی. یدعونا، دعا یدعو معنا ده دعا کول. نو یدعو چې دی د جمع مذکر غایب راځي. یدعو، یدعوانی، یدعونا، یدعونا. نو دا یدعونا معنا هغوی دعا کوي، هغه ټول سړي دعا کوي. سررتو، سررتو، سرر یسررو، سر یسر ویل کېږي. نو سرر، سررتو معنا ده، سررتو معنا ده زه خوشحاله شوم. سررتو معنا ده زه خوشحاله شوم. جائزة ثمینه، جائزة ثمینه، جائزه چې دا انعام ته وایي. ثمینه معنا دا قیمتي، ګران، قیمتي انعام. نو دا به بیا موږ داسې وایو ښه. دا جائزه دا موصوف دی او ثمینه ورله صفت دی. نو موږ به اول د ثمینې قیمت وایو، د دې معنا به وایو قیمتي انعام، قیمتي انعام، قیمتي انعام. تذاکرین، ذاکر یذاکرو، ذاکر یذاکرو. دا یذاکرو گردان چې د واحد مؤنث حاضر پورې اورسه کنه. یذاکرو، یذاکران، یذاکرون. تذاکرو، تذاکران، یذاکرن. تذاکرو، تذاکران، تذاکرون. تذاکرین، تذاکرین. نو دا تذاکرین چې دی کنه دا لسمه صيغه ده، لسمه صيغه. ٹھیک شو. او دا لسمه صيغه چې ده دا مؤنث ته راجع ده. د دې معنی ده ته یوه مؤنثه یادول کې، ته یوه مؤنثه ذکر کې، تکرار کې، دوهرایي کې، دوهرایي کې، دا ټولې معنی کولی شي. نو تذاکرین دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، واحد مؤنث حاضر صيغه. تذاکرین معنا ته یوه مؤنثه یادول کې. نو چې مخې ته د مؤنثه ناستې بیا پکې دا مه وایه چې ته یوه مؤنثه، بس بیا هغې ته ته ووایه تذاکرین. ٹھیک شوه. نو او چې سړي دپاره وي نو سړي دپاره تذاکرو راځي. تذاکرو دا وګورئ، تذاکرو دا د سړي دپاره راځي، ته یو سړی یادول کې. او د مؤنث دپاره راځي تذاکرین، ته یوه مؤنث یادول کې. نو دا این آواز چې پکې راشي نو دا د مؤنث دپاره وي، او چې این آواز پکې نه وي صرف تذاکرو وي نو دا د سړي دپاره وي. نو تذاکرین معنا ته یوه ښځه یا داسې اړولو ورته وایه چې مخې ته طالبه ناسته وي ته ورته تذاکرین، ته یادول کې یا ته دوهرایي کې یا ته تذکره کې. امید دی په دې به پوه شوي. عمده الفاظ معنی چې دي دا به زموږ په درس کې استعمالیږي. زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس په اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.